بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن چې زه په کم ټاپک باندې خبرې اترې کوم هغه په شخصیت باندې خبرې اترې کوم. یقینا 400 کې ډېر لوی شخصیات پاتې شوي دي چې هغې کې باچا خان دی، ولی خان دی، غنی خان دی، علي خان دی، آیات خان دی، افتاب خان دی، دا الخاج محمد امین باباجي صاحب دی، تورنزو باباجي صاحب دی، شمس الحق افغاني صاحب دی او دغه شانتي نور ډېر داسې نومونه په ادب کې چې کوم دی، اعظم خان اعظم دی او دغه شانتي ډېر نومونه به مانه پکې یادېږي. معذرت کوم صاحب حق صاحب دی. خو زه چې نن په کوم شخصیت باندې خبرې اترې کوم نو دا هم د الله پاک شکر وباسم چې په ژوند دی خبرې کوم چې دغه شخصیت ژوندی دی. الله دې راته ژوندی لري. دا انسان چې کله مړ شي او بیا پې خبرې کوي د یو سیمې یو سړی صحافت کوي نو هغه ته بیا لږ افسوس وي، یا کم سړي چې د خپل مور پلار قدر نه وي کړی، خدمت یې نه وي کړی، خبره یې نه وي منلې او هغه ترې لاړ شي نو بیا تر مرګه ارماني وي خو بیا هغه نه راځي. او نن سبا په دې معاشره کې د ښځو دپاره ډېرې رشتې چې کوم دي هغه پاتې شوي. لا په خپلو خپلوانو کې چې وګورې نو دغه طرفګنۍ، دغه بغض، دغه کینه، دغه حسد تاسو په خپلو کورونو باندې نظر واچوئ. بیا ښځې چې هغوی کومې مسلې پیدا کوي، انتشار، نو دا ټولې تړلې خبرې دي. خو دا خبرې به زه دغه شخصیت سره تړم چې دا د هغه قولونه دي او هغه خبرې کړي دي. ګرانو کتونکو هغه شخصیت څوک دی؟ هغه ډاکټر یونس صاحب دی. ډاکټر یونس صاحب د 400 د عمرزو سیمې سره تعلق ساتي. د دې ځای یو ځایي خان دی. خان ډاکټر یونس صاحب چې څنګه نن سبا دا ذکر کېږي په سوشل میډیا باندې چې د بهر نه زنانه راله رشته وکړه دا نو ډاکټر یونس صاحب هم چې رشته کړې ده نو د هغه کورودانه چې کومه ده هغه د لندن ده. او ډاکټر یونس صاحب د دماغو مریض دی. خپل ځاني ورسره نه میلاو شوي، خبرې مې ورسره نه دي کړي، خو د قابلیت نه د اوس نه کلونه مخکې چې کوم دی نو د هغه د قابلیت نه خبر یم. او د پاکستان د هر ګوټ نه چې دماغو په مرض اخته مریض وي نو هغه ډاکټر یونس صاحب له راغلی دی. ډاکټر یونس صاحب نه به ټیم چې اخیستی کېده نو هفته مخکې به ترې نه ټیم اخیستی کېده. عجز طبیعت انسان دی. او دا ما د خپل یو ملګري خالد منصور نه اورېدلي چې هغه سره په ریډیو کې پروګرام کړو او پروګرام ما ښه ده پورې اورېدلی و. او قابلیت دغه انسان له الله پاک دومره ورکړی دی چې په هر څه باندې عبور حاصل دي. او یو درې خبرې په ننني پروګرام کې تاسو سره شریکوم او تاسو هم پرې سوچ وکړئ. ډاکټر یونس صاحب د خولې خبره چې د ځمکې تاریخ چاته معلوم دی، چې ځمکه کله پیدا شوې ده، خو چاته د ځمکې تاریخ معلوم راته دی ووایي. په دې ځمکه موږ زو نن په دې ځمکو باندې دا قتل عام روان دی که نه، نو وي د قیامت په ورځ به دا ځمکه ډبل ډوډۍ کي او درته وایي چې چک دې ووهه. تاسو په دنیا کې په دې ځمکو باندې قتلونه کول، په مرله په دوه مرلې په دې باندې به مشتل کول. ډاکټر یونس صاحب د خولې دغه خبره لکه ما د خپل پلار نوم معلوم دی او د خپل نیکه نوم راته معلوم دی. اوس زما د نیکه پلار څوک و او زما د نیکه د پلار څوک و، خپله سوچونو کې چې موږ ته د خپل تاریخ مخکې د کم ځای نه یاد دی. نو د کم ځای نه دا خاندان را روان دی، نو دا ځمکه پخوا د چا وه، اوس د چا ده، اوس پې څوک دغه کوي. ویره وي دا خو د ما د پلار نیکه ځمکه ده، وي دا زه څنګه خرڅه کړم، دا یو خبره هم کېږي. ډاکټر یونس صاحب وایي چې تاسو ته د ځمکې تاریخ معلوم دی چې دا ځمکه وه د چا، د کوم ځای نه راغلې ده. ووایه راته د پلار د نیکه د پلار نوم دې راته ووایه. بیا ناراضي راله. ګرانو کتونکو دا یو داسې شخصیت دی چې د ده په قابلیت باندې کله مغه ډېر خلک ور ووي لیونی دی، دا ډېر چې قابل شي خو د هغه خبرې به څه وي
به ځان سره لیکي، هغه قولونه دي. مریض چې هغه سیکي نو درته به وایي چې یاره دی به د دومره کاله پورې لیونی وي، د دومره کاله پورې به ساده وي، دومره وخت پس په ټیک کېږي یا دی د سره نه ټیک کېږي. چې کومو مریضانو سره میلاو شوي دی او خبرې کړي دي نو هغه نن د دې تصدیق کوي. دا زه چې کومې خبرې کوم نو دا ما د ټولګو نه اورېدلي دي. ما تاسو ته چې نه ورسره خپله میلاو شوی یم او نه مې ورسره خبرې کړي دي او اراده مې ده چې میلاو هم شم ورسره خبرې مو کوم او الله دې راته ژوندی لري چې زما هغه سره ملاقات وشي. خواهش لرم ما ته نږدې دی څه دونه لرې نه دی، خو زمونږ کمزوري ده، زمونږ کمزوري ده. نو دا یو داسې شخصیت دی چې د 400 مرزو سیمې سره تعلق ساتي، خو نوم یې په ټول پاکستان کې دی. په پاکستان کې څه کوي چې په بهر ملک کې د قابلو ډاکټرانو ذکر کېږي نو ډاکټر یونس صاحب ذکر به پکې ضرور کېږي. د ډاکټر یونس صاحب 3 زامن دي، په 3 زامنو کې ډاکټر کامران صاحب او د هغه په نقش قدم روان دی او هغوی خو هم دغه ډاکټري کوي. ورسره چې کم دی نو یو زوی سیاست کوي او بل زوی خپله کرونده کوي، خپله زمینداري کوي. او حجرې ته تللی ما حجره کې چې ګرځې نو خوړه به دې خوشحالي. ته وایې چې زه په کم ځای کې یم، 50 تنه زیات خو پکې صرف دامونو بوټي دي، انار، مالټه، کینو، د نومې بوټي. روټۍ وخوره به ځان له راشو کوه، بلکې ځان له نه هغه را راشو کوي. ډاکټر یونس صاحب چې څنګه مو وي چې عجز طبیعت انسان دی نو دا زه د خلکو د خولې دا خبرې کوم، دا زه چې تاسو سره کمې شریکوم. نو یو داسې شخصیت چې زه ورته خراج تحسین پیش کوم، د زړه نه قدر کوم، زمونږ د 400 پیژنګلو ده او د هېڅ کمې ورته نشته دی. خو ډاکټري یې وکړه او ډاکټري یې داسې وکړله د خدمت په جذبه یې وکړله. د وی یې چاته لیکلې ده نو چې چا ورته ویلي چې یاره کمیشن به درکړم نو هغه ورته وایي راشه چې زه درکړم، ما له خدای دومره راکړی راشه چې زه درکړم. د مریض په دغه یې کمپرومایز نه کړي. نن سبا دا کپنې دي که نه چې زه به ګاډې در کوم، زه به بنګله در کوم، زه به چکر در کوم، زه به ورته ایسي لګوم، زه دله هلته کورلم، دا خبرې کېږي ټور در کوم. نو دا د ډاکټر یونس صاحب دا یو خاصیت دی چې موړ دی نو خلکو ته دا خلک ځان ته نږدې هم نه دي پرېښي. غالبا 5 لوریانې دي، 4 واده شوي دي، یو لور ویل کېږي چې ذهني معذوره ده. د ژوند ډېرې داسې خبرې دي خو یو وخمه خبره در سره شریکوم چې وي یو نیم مریض موږ له راشي نو وایي چېرې دا لاس مې درد کوي، دا لاس مې درد کوي، سټ مې درد کوي، خپې مې درد کوي. نو هغه مریض ته هغه څه وایي؟ وي تا ته چې 4 ترکارۍ پرتې وي نو ته ساګ راوالې په ماستو کې دغه کې، ماسته راوالې په دالو کې ګډوډ کې، نو ګډوډې کې او هغه بیا خورې نو وي خورې به ستا وجود ټیک شي. تا ته 4 شپږ اته 10 توکي مخې ته پراته دي، ستا پکې خوښ څه دي؟ خو د بس یې وخوره په تارې ویدړ راشي. دا د ډاکټر یونس صاحب یو وخمه خبره د مریض لپاره پیغام دی چې کم مریض وایي چې زما په وجود درد دی، په دې ځای مې درد دی، په دې ځای مې درد دی، نو هغه دی د ازمو کې یو څیز دی خوري، د بسه دی خوري چې څونه خوړی شي دې ما ته درد محسوس کی. نن سبا زوی په دی عمر یې ډېر زیات دی خو بیا هم زما ستاسو نه چې کوم دی اوس هم مضبوط دی. دا ولې پړه خوشحاله دی، خدمت یې کړی دی. نو د هغه په ژوند باندې زه هغه ته خراج تحسین پیش کوم. الله ګواه دی خو نه مې ورسره ملاقات شوي وي او نه ورسره مې ناستې شوي وي، خو دا مې په دې ټولګو کې دا خبرې اورېدې او د تېرې یوې هفتې نه زما دا خواهش و چې زه به کله په دې پروګرام کوم، په دې به خبرې کوم، په دې به خبرې کوم. د الله پاک لاک لاک شکر دی چې خدای پاک موقع راکړه، خبرې مې پرې وکړې او شکر الحمدلله چې هغه ژوندی دی. ولې چې دا به بیا پړه کې زما یو وسوسه وه چې یاره ما ولې په دې د هغه په ژوند باندې خبرې ونه کړی شوې. نو انشاءالله ډېر زر ده چې ورسره ملاقات هم وکړم او ورسره میلوم شم. ډېر خلک ورله ځي او یې زده کړله. هغه یو اکیډمي ده او خبرې وي لږې په مزه مزه کوي، خو چې کومه خبره د خولې نه وباسي نه د کار خبرې د کاڼي کرلوي.
نو د صحتیابۍ دعا هم ولې غواړو، د ژوند دعا هم ولې غواړو، او خدای دې د چا مشران هم هېڅ نه کوي. یقینا بچي هم شریف بچي دي، شرافت نه ډک دي، د مینې نه ډک چې ورشي نو غاړه به درکوي. ته به نه وایې چې دا خانان دي او دونه دغه دي، دا عاجزي ده پکې. ما د بچو سره ملاقات شوی، ډاکټر کامران صاحب سره مې هم شوی دی او ناصر صاحب سره مې هم شوی دی، عارف صاحب سره مې نه دی شوی، هغه سره به انشاءالله ملاقات پکو. نو ګرانو کتونکو دا مې په یو داسې شخصیت باندې خبرې کړې چې دا د 400 په تاریخ کې یو ډېر لوی شخصیت دی. په کار دا ده چې کم کتابونو ذکر او ظلم کوي د یو شخصیت سره، هغه له خدای پاک دا